غیراتی په مردان ساولډیر کې چرته د سیاسي اجتماع و خلک راغونډ شوي نو یو لیډر ولاړه نگار عالم په نوم باندې خلک وی عالم دی خدا عالم نو ځکه چې هغې تحقیق کو یو عام سړی خو بس صرف د علماو شکل او صورت جوړ کړو نو هغه دومره حد ته وغورځېده چې هغه د خپل لیډر تشبیه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ورکا چې انکار وکړو نو هغه د جهنم لرګي شو نو زه به تاسو له نور څه نشم ویلی خو زه به تاسو له د پیغمبر مقابل د صحابي نه ګرځوم خو زه وایم چې زمونږ د ساولډیر دپاره دا سړی چې راغلی دی نو دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی درجه ورته نه ورکوم خو بهرحال ستاسو لپاره ډېر محترم سړی دی او زه سره تاسو په یو باندې نه دی کوپریشن وکړئ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم خدای پاک خالق مالکی زمون په خال رحم وکړي موجوده چې ملک اسلام باندې خدای پاک زمون په دې ملک صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ډېره د افسوس خبره ده د ماسخوتن منځ شو مسجد نبوي کې زمونږ یو ملګری دی مولانا صاحب هغې راته یو تصویر و هغې سره څه لیکل راولېږل غیراتی په مردان ساولډیر کې چرته د سیاسي اجتماع و خلک راغونډ شوي نو یو لیډر ولاړه نگار عالم په نوم باندې خلک وی عالم دی خدا عالم نو ځکه چې هغې تحقیق کو یو عام سړی خو بس صرف د علماو شکل او صورت جوړ کړو نو هغه دومره حد ته وغورځېده چې هغه د خپل لیډر تشبیه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ورکا نو د افسوس مقام دا دی چې دلته د روزه کې خپل پیغمبر سره سترګې نشو ملاولی روزې سره نشو ملاولی چېرې موږ پښتانه کم حد ته وغورځېدو معمولي او عام لیډر چې شکل یې د شکل غوندې نه او د انسانیت په لاره باندې نه ترې عبادات نه کوي هغه له موږ دومره لوی تشبیهات ورکو د سیاسي د اختلافاتو د هغه بغض نه راوځئ د موږ پیغمبر نوم په هر ځای کې مه استعمالوئ عبدالله ابن مبارک رحمه الله نه یو کس تپوس کوي ورته وایي حضرت وی امیر معاویه صاحب بهتر و که عمر بن عبدالعزیز رحمه الله بهتر و او ورته وایي د الله بنده وی ما په صحابو کې وي تعادل جوړی وي وجود دې راله غنې غنې که وی ټول خلک ټوله دنیا تابعین تابعین چې راجمع شي نو وی یو صحابي دی چې هغې ته د کمتر درجې صحابي ویلی کېږي هغه وحشي دی چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید کړی دی وی هغه صحابي وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زما مخې له مه راځه تا چې کله ګورم وی ما ته خپل تره یادېږي او دی بیا تلی دی چې کله مسلمه کذاب د نبوت د دروغو دعوه کوي په هغه وخت کې بیا دی راضي وي د اسلام لوی لیډر مې شهید کړی دی نو اوس به د کفر لوی چې کم مجرم دی چې کم ګستاخ دی وی هغه به مرداروم نو په هغه وخت کې وی هغه د مردار که نو وی الله د ده مقام داسې ایښی دی عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي وی تابعین تابعین محدثین اولیاء شیوخ څومره چې راجمع شي وی دی چې کم دی جنگ کې شریک شوی وي د دې سره چې کم اس و د هغه اس په دوړو تم دا ټوله دنیا نه راسي د صحابو دا معیار دی د انبیا به څه معیاري ټول صحابه راجمع که انبیا ته نه رسي د انبیا د خپو دوړو ته نه رسي د هغې د خپو خاورو ته نه رسي لږه مهرباني وکئ د خپلې ژبې د انبیاو د دې شیزونه نه واړئ دنیا کې کار څه کوئ خپل کار هم داسې هم نه منې کېږئ خو خدای ته ګورئ زموږ د پیغمبر چې کم ناموس دی په هغې باندې حملې مه کوئ خبر شوي یو چې نوجوانانو راټینګ که هغې هلته کې مردار که خاتمې بالخیر ته ګورئ د انسان خاتمه بالخیر چې کله وشي نو دې ته د انسان پوره انجام رسی په روایت کې راځي یو سړی به ټول عمر به نیک اعمال کړی وي په آخره کې به د خولې نه داسې کفري الفاظ وځي چې فیصله به د جهنم وشي خاتمه بالخیر ته اعتبار دی نو الله نه خاتمه بالخیر غواړي خولې نه داسې الفاظ مه وکاږي چې دې سړي څنګه وویسته او بیا هغه د هلته خلکو مردار کو نو خاتمه بالخیر د دونه شوه الله تبارک وتعالی دې زموږ په حالونو باندې رحم وکړي
بې وخته را باندې بارانونه ورېږي، ګلی را باندې کېږي، حالات ورځ تر ورځه بدترې کېږي. هغه هم دا وجې دي چې خلو لم لګامونه نه دي ورکړي. الله تبارک وتعالی دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.